دا ملګری تپوس کوي چې یو جومات دی او د هغې استنجا خانې دي او هغه روانې کړئ او اوس هلته کې جومات حصه جوړئ یا د جومات حصه ده او هلته کې هغه یې روانه کړه او استنجا خانې جوړئ، نو د دې دواړو مسلو څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې کومې استنجاګانو والا ځایونه دي نو هلته کې که هغه ځای روان شو او هلته جومات جوړئ، هغه ځای د لمونځ دپاره تیارئ، نو په دې کې څه حرج نشته، ځکه چې د دې مطلب دا دی چې د مسجد چې کوم د ضروریاتو والا حصه ده هغه مسجد سره شاملیږي، نو غیر مسجد دا د مسجد حصه ګرځول په دې کې څه حرج نشته. او چې کوم ځای کې باقاعده منځونه شوي دي هلته سجدې لګېدلې وي، نو هغه ځای که روان هم شي نو هغه جومات دی، په هغه ځای باندې استنجا خانې جوړول یا د مسجد نورو ضروریاتو کې هغه ځمکه استعمالول دا جایز نه دي. دغه به صرف او صرف د لمونځ دپاره وي، د مسجد چې کوم نور ضروریات دي نو هغه په دغه ځمکه باندې جوړول دا جایز نه دي. دا ملګری تپوس کوي چې مونږ یو کس پسې لمونځ کوو نو هغه دریم رکعت کې کېناسته، مقتدیانو کې ورله یو کس فتح ورکړه نو هغه پاڅېده او بیا آخره کې سجده سهو وکړه، نو دوی دا تپوس کوي چې دا سجده سهو په کار وه او که نه وه په کار، او لمونځ شو او که ونه شو. نو جواب دا دی چې کله په دریم رکعت باندې بنده کینی حالانکه دله ناسته نه ده په کار، ودرېدل په کار دي او دی دومره ساعت کې ناسته چې په هغې کې سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا درې پیرې چې ما ووي دوره ټیم هغه کې ناسته، نو دوره ناستې سره سجده سهو کول واجب شو. نو دی چې دا سجده سهو کړې ده نو دا یې صحیح کړې ده، او دوره ساعت عموما بنده ناست وي نو دا موږ شوی دی. ښه، دا ملګری تپوس کوي چې نن سبا دوره تفسیر شروع شوي دي د مختلفو حضراتو، نو هغه اف ام باندې هم راځي، نو په یو کور کې اف ام باندې ترجمه ولګوي، یو کس ورته ناستي هغه زده کړه کوي او نور خلک د کور کارونه کوي، میلمانه ځي راځي، نو د دې شرعي حیثیت څه دی؟ نو جواب دا دی چې کوم یو کس ځان ته ترجمه لګوي نو هغه دپاره په کار دی چې هغه ورته توجه سره ناست وي، غوږ ورته کیدي او د پوهېدلو کوشش کوي څنګه چې تاسو ووي. نو که نور خلق ورته نه کینی نو څه حرج نشته، خو چې څوک یې لګوي نو هغه د په کار دی چې هغه ورته کینی، او که نه په یو کور کې لګېدلی وي او خلق ورته غوږ نیږدي او ټول په خپلو خپلو روزګارونو باندې مصروف وي نو بیا دا بې ادبۍ کې راځي. نو که یو کس ورته ناست وي نو هم کافي ده، اگر چې ناسته ټولو له پکار ده خو د کور ضروریات په خپل ځای باندې چلیږي، نو د یو کس ناستې سره نور خلک د بې ادبۍ نه بچ کېدی شي، او که نه ټول خلک ګرځي راګرځي دا بیا بې ادبۍ کې راځي. دا ملګری تپوس کوي چې یو سړی کپنای کې نوکر دی او هغه کپنای کې فرج خراب شو، د اوړه مصري له هغه مصري ورته ووایي چې ته د خپل مدیر نه 200 روپۍ والا 100 روپۍ مال راکه 100 روپۍ ستا شوې، او دا ځکه چې زه درله په 100 باندې سموم، که بل چاله وړي نه هغې درله په 200 باندې سمئ، نو زه 100 تاله در کوم او 100 خپل عالم. نو آیا دا صورت جایز دی او که ناجایز دی؟ نو جواب دا دی چې په دې کې لومبنۍ خبره دا ده که واقعتاً د دغې فرج په سمولو باندې 200 روپۍ خرچ راځي، نو دغه دکاندار ته حق حاصل دی چې هغه خپل جایز مزدوری او خرچه وصول کی، نو د 200 روپۍ وصول کی دغه فرج والنه، نو چې کله 200 روپۍ دی وصول کی نو دا 200 روپۍ د دشوي، اوس که دی هغه پیسې په خپل کور کې خرچ کوي، که بل چاله ورکوي او که دغه کس له ورکوي نو بیا به دا خپل ذاتی ملکیت ورکوي، نو په دې کې خو څه مسله نشته. البته دا صورت چې کوم تاسو وایي نو دا بالکل ناجایز دی چې 100 روپۍ ته والا او 100 مال راکا، چې څو پورې دغه مستری مزدوری نه ده اغستې نو دغه پیسې د ملکیت ته نه دی راغلی، چې ملکیت ته نه دی راغلی دا پردای پیسې دي او پردای پیسې د تقسیمي، نو دا جایز نه دی. که چېرې د 100 روپۍ واغستې نو دغه 100 روپۍ به د مدیر ته ښکاره کوي چې دا د دې مزدوري وه، نو اوس که هغه مدیر دله 100 روپۍ ورکوي نو وربکي،
او کاغه ولا نه ورکوي او دی اخلي نو دا به دوکه کې راځي او دا ناجایز دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس په موس کې وي او په موبایل باندې ورته رنګ راغی او د جیب تلاس کې موبایل راوالی وی ګوري او هغه کټ کی او بیا کی دی نو آیا دا عمل کثیر کې راځي او کنه او په دې سره موز ماتیږي او کنه ماتیږي؟ نو جواب دا دی چې کله بنده ته په موس کې رنګ راشي نو بهتره خدا دا چې د مخ کې نه موبایل سایلنت کی او کې ير شوی دی نو په جیب کې لاس دنه کی او موبایل سایلنت کی دراو باسلو نه بغیر یا د جیب نه بهر هغه بٹن ورله اوي چې موبایل سایلنت شي او که موبایل راواغست او وی کته او سایلنت کو یا رنګ کټ کو بیا کې خود نو دا عمل کثیر کې راځي او په دې سره موز ماتیږي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس بل په نیمه باندې ساروی ورکو مثلا غوای ورکړه او د دې لپاره هغه یو موده مقرر کړه چې هغه 10 کاله وي یا 15 کاله وي خو لیکن لا موده پوره شوی نه ده او غوا ورکون کې او اغستون کې دواړه په باهمي رضامندۍ سره دغه معاهده ختمي نو آیا دا جایز دي او که ناجایز دي؟ نو جواب دا دی چې کله دی په خپل رضامندۍ باندې دا معاهده ختمي غوا اغستون کې په دې رضامندۍ ورکون کې په دې رضامندۍ نو په دې معاهده ختمولو کې او د غوا په واپس کولو کې څه حرج نشته جی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس په سجده کې دعاګانې کول غواړي اللهم اغفر لي وغیره نو په سجده کې دعا کول جایز دي او کنه او په نفلو کې او په فرضو کې کول جایز دي او کنه دي جایز؟ نو جواب دا دی چې د سجدې په حالت کې دعاګانې کول د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه په احادیثو کې ثابت دي او چې څومره احادیثو کې ثابت دي نو هغه په نوافلو کې دي. نو د دې وجنه په سجده کې د دعاګانو کولو کې د دوو خبرو خیال ساتل پکار دي. لومبنای دا خبره چې د نوافلو کې وشي د فرایضو کې صرف تسبیحات ویل پکار دي او دویم دا چې په نوافلو په سجده کې که څوک دعاګانې کوي نو هغه دعاګانې به کوي چې کومې دعاګانې قرآن پاک کې راغلي دي یا احادیثو کې مسنون دعاګانې راغلي دي نو هغه دعاګانې به غواړي جی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس ته هغه بل چاله غوا اخلي او دا ورته وایي چې دا غوا به زمای او ته ساته چې کم پای دي نه هغه بستای او چې بچي پیدا شي نو هغه بچي چې کله خرشي نیم بستای نیم بزمای نو دا صورت جایز دی او که ناجایز دی؟ نو جواب دا دی چې د تعامل او د خلقو د عرف د وجنه مفتیان حضرات د دې صورت په جواز باندې فتوا ورکوي او دا صورت جایز دی. البته په دې کې دا خبره ضروری ده چې کوم سیزونه به رستو تقسیمیږي او کوم به نه تقسیمیږي د هغې پوره وضاحت پکار دی چې رستو بیا د جګړې او د اختلافاتو د دې نوبت را نشي. دا ملګری تپوس کوي چې یو زنانه خاون وفات شوی دی او هغه په عدت کې ده د هغې والد صاحب بیمار دی نو دا د هغې عیادت لتلی شي او که نشي تلی او که خپلوانو کې څوک بیمار وي نو د هغې عیادت لتلی شي او که نشي تلی؟ نو جواب دا دی چې په عامو حالاتو کې د زنانه د پاره د عدت په دوران کې د کور نه وتل جایز نه دي او که چېرې پلار یا داسې انتهایی قریبي رشته دار لکه رور شو زوی وغیره نو داسې نږدې رشته دار کې بیمار وي او د هغې حالت نازک وي او دې ته د هغې د لیدو نه بغیر چین او سکون نه راځي نو د ورځې په ټیم کې دې ته د تلو گنجایش دی خو لیکن شپې له به واپس کور ته راځي او که نه حالت د هغې نازک نه وي عام بیماری وي او یا رشته دار ډیر قریبی نه وي نو بیا د هغې عیادت له تلو گنجایش نشته جی. دی تپوس کوي چې یو کس سهار مونځ له راغی او امام یو رکعت کړی دی فرضو کې یو ورته پاتې دی نو دی به سنتو ته ودرېږي او که فرضو کې به شاملیږي؟ او دویم سوال دا دی چې کله دنه دا سنت پاتې شو
نو بیا به د دې قضا کوي که نه به کوي، څه ترتیب به کوي؟ نو جواب دا دی چې کله یو کس راشي او امام یو رکعت کړی وي د فرضو او دویم رکعت کې ولاړ وي، نو کده ته دا یقینو یا غالب ګمانو چې زمونږ دا امام دویم رکعت خو اوږد کوي او دومره اوږد کوي چې زه پکې 2 رکعت سنت کولی شم او په اتحیاتو کې د سلام نه مخکې زه امام لاندې کولی شم او امام سره موږ کې شاملېدی شم، نو بیا به دی سنت کوي او چې سنتو نه فارغ شي نو امام سره به شامل شي. او که چېرې دته یقین نو او دته یره وه که زه سنتو ته ودرېږم زما نه به امام سلام وګرځوي، نو بیا به سنت پرېږدي او امام سره به موږ کې شاملېږي. دویم سوال داو چې د یو کس نه سنت پاتې شي نو بیا به هغه څه ترتیب کوي؟ نو چې کله د یو کس نه صرف د سحر سنت پاتې شو نو د فرضو نه پس د نور خطو نه مخکې د هغې قضا بالکل جایز نه ده. کله چې نور راوخیږي او 15 منټه پس نور فارغ شي، مکروه ټیم ختم شي، نو د دې نه پس اوس یو سړی وایي چې زه دغه 2 رکعته سنت قضا کوم، نو زه وکم او کوي نه کوم. نو د امام محمد رحمت الله علیه قول دا دی که چېرې دی دغه سنت قضا کوي نو دغه ټیم به کوي. او د شیخینو هغه قول دا دی چې د باندې د سنتو قضا نشته، نو فتوا په دې باندې ده چې سنتو قضا نشته. البته که څوک کول غواړي نو د نور خطو نه پس هغه کولی شي او که چا ونه کړه نو څه حرج پکې نشته. جي دا ملګری تپوس کوي چې زه مسجد نبوي کې یم او دلته د موز نه پس متعدد جنازې وي، نو په هغې کې بالغ وي، نابالغ وي، نارینه وي او زنانه وي، نو موږ به د جنازې څه طریقه اختیارو؟ نو جواب دا دی چې عموما هغې د بالغو او د نابالغو جنازې جدا کوي. نو چې د نابالغو جنازه جدا شي د بالغو جدا شي نو بیا په هغې کې څه اشکال نشته. د بالغانو جنازه هغه یو شانتې ده، که نارینه وي او که زنانه وي نو د دواړو جنازه دغه شانتې ده چې لومبي تکبیر نه پس سبحانک اللهم ویلی شي، د دویم نه پس درود شریف ویلی شي او د دریم نه پس اللهم اغفر لحینا و میتنا ولا دعا ویلی شي او د څلورم نه پس سلام ګرځولی شي. په دې کې نارینه او زنانه برابر دي. او د نابالغو ماشومانو جنازه هغه دغه شانتې ده، خو صرف دریم تکبیر پسې چې کومه دعا ده اللهم اغفر لحینا و میتنا، نو ماشوم د پاره دا دعا نه ده، هغه د پاره دعا جدا ده اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا زخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. نو چې کله الک وي نابالغه نو دا دعا ده، او چې نابالغه جنای وي نو د هغې دعا ده اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا زخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة. نو دې طریقه باندې به د نابالغو جنازه کوي، او که د بالغو جنازه وي نو په هغې کې د نارینه او د زنانه فرق نشته. دا ملګری تپوس کوي که جنازه کې د بندنه یو تکبیر 2 تکبیرونه فوت شي او مثال په تور باندې د امام سره دریم تکبیر کې شامل شو نو دی بس کوي؟ نو جواب دا دی چې کله د امام سره شاملېږي نو کده ته دا پته وي چې دا ړومبی یا دویم یا دریم تکبیر دی نو اخکه دعا به وي، که دویم کې شاملېږي نو اللهم صل به وي، که دریم کې شاملېږي نو اللهم اغفر لحینا و میتنا دا دعا به وي. او چې کله امام سلام وګرځي نو بیا به د هغې نه پس خپل فوت شوي تکبیرونه او دعاګانې دواړه وي. خو لیکن که چېرې دته دا یره وي چې مړی به اوچت شي او هغه به خلق مړی اوچت کی نو بیا دی به صرف الله اکبر الله اکبر چې څو تکبیرونه تی فوت شوي وي نو هغه دی صرف الله اکبر الله اکبر ووي او سلام دی وګرځي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس امام سره یو رکعت لاندې کو او 3 رکعاته د دنه وشو، د امام سلام ګرځولو نه وروستو کله چې دی دا 3 رکعاته ځان لکوي نو د دې ترتیب به څه وي او طریقه به یې څه وي؟ نو جواب دا دی
چې کله د امام سلام ګرځولو نه پس ودرېږي دته 3 رکعاته کول دي. نو دی به اول 1 رکعاتو کې او هغې کې به سورې فاتحه وموي وسره به سورت وموي. نو چې دغه رکعات وکړي نو دی پسې به التحیاتو باندې کینی عبده ورسوله پورې به سبق وموي. بیا به پاسي نو بیا به 3 رکعات کوي. دا 3 رکعات روان دی، ځان له 2 دی او که د امام هغه سره حسابوي نو دا د 3 رکعات دی. نو په دې کې به هم سورت فاتحه ووي وسره به سورت ووي او دا رکعات چې وکړي نو دی پسې به کینی نه، بیا به د 4 رکعات ته پاسي. نو هغې 4 رکعات کې به صرف سورت فاتحه وي او سورت به سره نه یو ځای کوي. نو په دې طریقه باندې به دی دغه فوت شوي 3 رکعاتونه ادا کوي. دا ملګری تپوس کوي چې د اونډای په ذریعه باندې چې کم پیسې د ملکونو ترمنځ خلک لیږي نو دا چونکې یو غیر قانوني طریقه ده او د دې لپاره قانوني طریقې موجود دي چې هغه د بینک ذریعه ده وغیره. نو که چېرې یو کس په دې غیر قانوني طریقه باندې پیسې لیږي نو آیا دا پیسې به حرامې وي او که حلالې به وي؟ نو جواب دا دی چې یو د شریعت احکامات دي او یو د یو ریاست او د یو ملک احکامات دي. چې کله یو حکم د شریعت او د ریاست دواړو په نظر کې ناجایز وي نو که بیا هغه کار څوک کوي نو د شریعت په نظر کې به دی ګناهګار وي او د قانون په نظر کې به هم دی مجرم او ګناهګار وي او بیا به هغه طریقه حلاله نه وي. خو لیکن بعض اوقات ریاست د خپل بازو مجبورو د وجنه په هغې ذرایعو باندې هم پابندي لګوي او هغه هم د قانون لاندې راولي چې کوم ذرایع د شریعت په نظر کې خو جایز دي خو لیکن ریاست د انتظامی امور د وجنه هغې باندې پابندي ولګوي. نو داسې قسمه کارونه چونکې د شریعت په نظر کې جایز دي نو د هغې په ذریعه که څوک مال لیږي رالیږي نو هغې ته خو به حرام نشي ویلی. البته که د قانون په نظر کې راغی د قانون په گرفت کې راغی نو دی به قانوني مجرم وي. او دویمه خبره دا ده چې کله هم یو ریاست او یو حکومت د شریعت نه خلاف حکم نه ورکوي بلکې داسې حکم ورکوي چې هغه شریعت سره ټکراو نه وي نو د هغې تعمیل واجب دی، د هغې تعمیل ضروری دی، د هغې نه خلاف کول دا جایز نه دي. نو په کار دا ده چې کله یو ملک په هونډای باندې پیسې لیږل غیر قانوني وګرځي نو په دغه طریقه باندې پیسې لیږل نه دي پکار. چې کوم قانوني لارې دي په هغې باندې پیسې لیږل پکار دي. خو د دې باوجود کې یو سړی ولیږي نو دا قانوني مجرم دی خو چونکې په دې کې څه حرام کار ارتکاب نه دی شوی نو په دې وجه باندې دغه پیسې به حلالې وي. دا ملګری تپوس کوي چې موږ داسې اورو چې کله مړی وشي نو تر څو پورې چې دفن شوی نه وي نو دوا له راتلل او دوا کول دا نه دی پکار. دوی وی چې موږ په دې خبره نه پوهیږو د دې څه مطلب دی او څه حکم دی. نو جواب دا دی چې دعا کول دا مړی ته هم جایز ده ژوندي ته هم جایز ده. که یو انسان کله هم وفات شي نو د دفن نه مخکې بالکل هغه ته دعاګانې کول دا جایز دي. په دې کې هیڅ قسمه مسله نشته. مسله بله ده او هغه ده چې کله یو انسان وفات شي او تر څو پورې هغه ته غسل نی ورکړی شوی نو د هغه په خوا کې د قرآن پاک تلاوت کول دا مکروه دي. د قرآن پاک تلاوت د هغه په خوا کې د غسل نه مخکې مکروه دی. چې کله غسل ولا ورکړی شي نو بیا تلاوت هم جایز دی او دعا باره کې دا خبره نشته دعا د غسل نه مخکې هغه ته کول جایز دي، د غسل نه پس هم جایز ده، د دفن نه مخکې هم جایز ده او د دفن نه وروسته هم جایز دی. دا ملګری تپوس کوي چې تاسو د یو سوال په جواب کې اووي چې کله بنده سحر مونځ لراشي او هغه سنت نی کړي او امام ولاړ وي نو منګه دا خبره کړې وه که چېرې دی په التحیاتو کې امام رسول دته یقین وي نو دی به سنت کوي او بیا به امام سره شاملیږي او که نه دته دا یقین وي چې زمانه به جمع لاړه شي نو بیا به دی سنت پریدي او فرضو کې به امام سره شریک شي. نو د دې په ذهن کې دا سوال راځي چې دا خو د فرض پریدي او سنتو کې مشغولیږي او دویمه خبره دا هم کوي چې دلته د فرض یو رکعت پریدي او سنتو کې مشغولیږي نو دی وی چې زما په دې باندې ذهن کار نه کوي. نو جواب دا دی
چې عمومي قاعده دا اصول دا دي چې کله فرض ولاړ وي امام په فرض باندې ولاړ وي لکه مثال په تور د ماسپخین مشو یا سړی راغی انو دی به سنت نه کوي خوا امام ارزه کی وی کډمبی رکعت کی وی ک دویم کی وی ک دته د جمع لاندې کولو یقین وی او ک نوی نو قاعده دا ده چې دی به فرضو کې شاملی کی ځکه چې د فرض اهمیت د سنتونه به هر حال سیوا ده خو د سحر په سنتو کې دوه مسلې دي لومبنای مسله دا ده چې د سحر د سنتو تاکید نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات فرمایله دي تر دې پوري چې په سفر کې د سنتو پر خودو گنجائش اگر چې موجود ده خو لیکن نبی علیہ السلام د سحر سنت فرض د سفر کې ندی پر خودي دویم نمبر په یو سفر کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د سحر مس قضا شوه نو بیا د نور خطو نه پس چې کله غي قضا مس کو نو سنت وسروم کړی دي نو د دین د سنتو اهتمام معلومیږي نو زمونږ علما فرمایي چې کله یو سړی راشي امام ولاړ دی نو اوس بده فرض خو خامخا کوي یا امام سره کړي یا امام نه جدا کړي خو لیکن دته دی خو وخت کې دوه خبرې مخې ته دي یو د جمع فضیلت ته او دویم نمبر د سنتو کول دي نو کچری دوانه خبرې لاندې کې دی شي چې د جمع فضیلت لاندې کی او سنت کی نو دا به ډیره بهتره وي نو د جمع فضیلت په هغه وخت کې لاندې کیږي چې کله بنده امام سره په تحیاتو کې شریک شي نو دته د جمع فضیلت حاصل شي اگر چې دنه یو رکعت امام سره وشو خو لیکن د به د رکعت ځان لوکي څنګه چې د ډومبه رکعت ځان لکې خو لیکن د جمع غ فضیلت دته حاصل شو نو د جمع فضیلت حاصل شو د سحر سنت شو خو کچره دته دا یقین وی چې ما تبا امام په جمع کې ملاو نشي که زه سنت کوم نو بیا دی وخت کې د جمع فضیلت به هر حال سیوا ده د فرض په جمع سره فضیلت د دینه سیوا ده نو په دی وخت کې به د مجبورۍ په وجه د سنت پرې خوده شي امید ده چې تاسو اشکال او سوال به د فشوي وي به هر حال کې بیا هم سوال وي نو تاسو کول شي دا ملګری تاسو کوي چې یو کس دکان کوي او د دکان مالک لا ایڈوانس ورکي لاک ورکي 2 لک ورکي نو دا ایڈوانس پیسې ورکول څنګه دي نو جواب دا دی کدا ایڈوانس پیسې د دې د پاره ورکول شي چې کرایه کې بکټ کیږي لګي بکټ کیږي یا به ټولي کټ کیږي نو بیا خدا جایز دی دا به پیشګي کرایه شي او کداغه ایڈوانس د دې د پاره ورکي چې سباله مالک دکان ته مشکل نوي که هغه دکاندار دکان پریدي نو بعض اوقات هغه دکان خراب کی یا بیلونه شارټ کی نو هغه د دې د پاره د ایڈوانس علي چې سباله دې کله زید دکان نه نو زه خپل کمې پورا کوم نقصان به پورا کوم بقایا پیسې به ورله واپس کوم نو دا صورت هم جایز دی د دې نه علاوه که څه صورت وي دا غي حکم به جدا بیانېږي دا ملګری تاسو کوي چې یو کس امامتي ور کوي او د تشرکاتونه کې قرائت کوي نو ولدوالین پس به امین وای او کبنه وای نو جواب داده چې ولدوالین پس به امین وای په هغه رکعاتونه کې چې هغه تشرکاتونه وي ناغي کې به ولدوالین پس امین وایږي دا ملګری تاسو کوي چې یو کس امام سره یو رکعت لاندې کو نو چې کله د امام سلام جارباسلو نه پس پاسی او ځان له موس شروع کوي نو په دغه لومبني رکعت کې بده ثنا وای او کبنه وای نو جواب داده چې د موس دوه قسمه دي یو ته منګه سری مونږ وایو او بل ته منګه جهري مونږ وایو سری مونږ نه مراد هغه مونږ دی چې په هغه کې امام قرائت په رو باندې وای لکه د ماسپخین او د مازیګر مونږ شو او د جهري مونږ نه مراد هغه مونږ دی چې هغه کې امام قرائت په تیز باندې وای لکه د سحر ماخام او ماسختن مونږ شو نو که دا مسله د سره سری مونږونو کې راغلی وي او د امام سره ثنا ویلی وي نو چې کله دې پاسي ان دې بزان له ثنا وای او کدا مسله د جهري مونږ کې راغلی وي نو که د امام سره ثنا ویلی وي نو بیا چې دې ځان له رکعات لپاسي نو بیا به ثنا نه وای او که امام سره ثنا نه ویلی نو بیا چې ځان لپاسي او لومبه رکعات شروع کړي
ان هغې کې بس ثنا وایي. دا ملګری تپوس کوي چې منګه اوریدي دي چې جامع مسجد کې یو مونځ ثواب د 500 مونځونو برابر دی. نو د دې جامع مسجد نه څه مراد دی؟ په بازار کې یو لوی جومات یا په کلي کې ډیر جوماتونه وي، نو د جامع مسجد نه مراد څه شی دی؟ نو جواب دا دی چې د جامع مسجد نه مراد هغه جومات دی چې په هغې کې جمعه پړاویږي. هغه بعض اوقات په کلي کې یو جومات هم کیدی شي او بعضې کلي غټ وي، نو په هغې کې د یو نه سوا ګڼ جوماتونه هم کیدی شي. نو هر هغه جومات چې هغې کې جمعه پړاویږي په شریعت کې هغې ته جامع مسجد ویلی شي. دا ملګری تپوس کوي چې په مونځ کې د سبحانک اللهم وبحمدک نه مخکې بسم الله ویل شته او که نه. او دویم تپوس دا کوي چې کله سبحانک اللهم منګه ووایو ولا اله غیرک نه پس صرف بسم الله ده او که اعوذ بالله ویل دي. نو جواب دا دی چې د سبحانک اللهم نه مخکې بسم الله نشته، او د سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا اله غیرک د دې نه پس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بیا ورپسې بسم الله الرحمن الرحیم، بیا ورپسې سورې فاتحه ویل دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو سړی واړه بولو کی او صرف په ټیشو پیپر باندې او 10 اوچ کی په اوبو باندې استنجا اون کی، انو دا او 10 کیږي او کنه کیږي. نو جواب دا دی کچری او 10 د وړو بولو په موقع باندې واړه بول د خپل د وتو د ځاینا اخوا دی خوا خواره شوي نوي او په ټیشو پیپر سره هغه نور ځایونو باندې نوي لګېدلی، نو بیا بهتره خدا ده چې دی په اوبو باندې استنجا وکړي. خو که استنجا ونشي نو او داسې شوی دی. خو لیکن که واړه بول د خپل د وتو د ځاینا اخوا دی خوا لګېدلی وي یا د ټیشو پیپر په ذریعه باندې نور ځایونو باندې ولګي، نو بیا د هغې وینځل او په اوبو باندې استنجا کول ضروري دي. خلاصه ده چې اوبو سره چې کله اوبه میسر وي څه عذر نه وي، نو په اوبو سره استنجا کول دا پرېښودل نه دي پکار، د دې اهتمام پکار دی. صرف په ټیشو پیپر باندې اکتفا کول دا نه دي پکار جي. دا ملګری تپوس کوي چې کله مړی وشي نو که څوک د 3 ورځې په ځای باندې په 2 ورځ خیراتو کی یا په 4 ورځ باندې خیراتو کی، نو په دې کې څه حرج شته او که نشته؟ نو جواب دا دی چې کله یو انسان وفات شي نو په دې کې شک نشته چې هغه د ژوندو خلقو د ایصال ثواب محتاج وي. ژوندو له پکار دي چې هغه مړی پسې نفلونو کې دعاګانې ورلو غواړي، ستلاوتو کې د خپل وس مطابق صدقه وکړي. خو لیکن د دغه اعمالو د پاره که هغه ذکر دی، که هغه تلاوت دی، که هغه نوافل دی، که هغه صدقات دی، نو د دې د پاره د خپل ځان نه یو ټیم مقررول دا جایز نه دی. نو چې کله مړی وفات شي نو د هغه چې کوم پسماندگان دي نو هغه دی وګوري که د هغه وس کیږي او صدقه ورپسې کوي، نو چې کله زړه غواړي انو هغه صدقه کول جایز دي. که په 4 ورځ باندې کوي، که په 6 ورځ باندې کوي، که په 50 ورځ باندې کوي، د خپل طرف نه د هغې د پاره یو ورځ مقررول او خاص کول دا جایز نه دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د مازدیګر مونځ نه مخکې 2 رکعاته نفل وکړو، بیا د مازدیګر مونځ وکړ او بیا ورته وروسته پته ولګېده چې زما اودس نه و، نو د اودس وکړ نو د مازدیګر مونځ خو به راګرځئ، خو لیکن دا چې کوم نفل د کړي دي نو د دې دوباره کول لازم دي او که نه؟ نو جواب دا دی چې د دغې نفلو دوباره کول لازم نه دي. که چرې کوي یې په خپله خوښه باندې نو څه مسله نشته، خو لیکن دوباره کول په ده باندې لازم نه دی. دا ملګری تپوس کوي چې مونږ دوبۍ کې پاتې کیږو او هلته مونږ چې د جمعې په ورځ باندې جومات ته ورشو، نو څنګه چې بانګ ووایي نو بانګ پسې فوراً 20 منټه د پاسه په 12 باندې د جمعې مونځ کیږي.
دی وایي چې موږ د دې بانګ نه مخکې تحیت المسجد مونځ کولی شو او که نه شو کولی. نو جواب دا دی چې تاسو دغلته نقشه کې وګورئ چې د زوال ټیم څه ټیم کېږي. نو د زوال د ټیم نه مخکې تاسو تحیت المسجد کولی شئ او د زوال ټیم په دوران کې چې کوم مکروه ټیم دی نو په هغه دوران کې تحیت المسجد جایز نه دی. جی دا ملګری تپوس کوي چې د جنابت په حالت کې نکونه او غیر ضروري ویښته کټکول د دې شرعي حیثیت څه دی؟ نو جواب دا دی چې جنابت په حالت کې نکونه کټکول یا د بدن نه ویښته کټکول مکروه دي او که چېرې یو سړی کټ کړي نو څه مسله پکې نشته خو مکروه دي، یعنی بهتر نه دي. داسې بهتر دا دي چې د پاکۍ په حالت کې د بنده د بدن حصہ د هغه نه جدا شي. دا ملګری تپوس کوي چې د جمعې د مونځ نه مخکې کوم 4 رکعاته سنت دي که دا د یو کس نه پاتې شي نو بیا دا د فرضو نه بعد کولی شي او که نه شي کولی. نو جواب دا دی چې د جمعې د مونځ نه مخکې کوم 4 رکعاته سنت دي نو لومبی خدا په خپله موقع باندې په خپل ځای کول پکار دي، خو که د څه عذر د وجې نه پاتې شو نو بیا فرضو نه پس د دې کول ضروري دي، پکار نه بلکې دا ضروري دي چې دا وکړی شي. دی ملګری یو پوسٹ را لګلې دی، د هغې باره کې تپوس کوي. هغه پوسٹ کې لیکلی دی چې بیٹیوں کو جہیز نہیں جائیداد سے حصہ دو کیونکہ جہیز دینا ہندوانہ رسم ہے اور جائیداد سے حصہ دینا اللہ کا حکم ہے. د دې باره کې تپوس کوي چې شریعت د دې باره کې څه وایي. نو جواب دا دی چې لور خور لا په جائیداد کې حصہ ورکول دا بلا شک و شبه د الله تبارک و تعالی حکم دی. دا جائیداد ته کې مونږ به طور مثال وي، ورنه د پلار په هر څه کې چې څه د هغه نه پاتې شوي دي په هغې کې څنګه چې د زوی حصه ده دغه رنګې په هغې کې د لور حصه ده، او دا یو ډېر لوی کمی کوتاهی او ډېر لوی ګناه او نقصان روان دی چې د لور له حصه نشي ورکولی. نو لور له حصه ورکول پکار دی، دا د الله تبارک و تعالی حکم دی، د دې بجا اوري او د دې تعمیل فرض دی. بل طرف ته د جهیز مسله ده، نو دا خبره صحیح نه ده چې جهیز ورکول هندوانه رسم دی، بلکې چې کله بنده خپل لور ودی چاته یا خپل خور چاته ودی نو هغې د پاره د خپل وس مطابق سامان کول دا د اسلام حکم دی، دا د اسلام طریقه ده. البته دا نن سبا چې کوم ناروا کیږي په جهیز کې یا د الګ د غاړې نه باقاعده لیسټونه ورکولی شي چې دا سامانو کوي، بیا پلار لګي هغه مجبورای نه هغه وسې نه وي نو چاته مینت کړی چا نه په سود باندې پیسې راغستې، نو په دې کې هم څه شک او شبه نشته چې داسې طریقه د جهیز دا ناجایزه ده. د رسم د رواج نه بالاتر جهیز ورکول دا د هغې عزت دی، دا د هغې دپاره یو همدردي ده، نو په هغې کې شک نشته چې دا جایز دی. خو لیکن دا چې کوم زمونږ په علاقه باندې کیږي نو د دې مکمل طور حوصله شکني پکار ده او په دې کې شک نشته چې دا ناجایزه طریقه ده. پلار دی رور دی د خپل وس مطابق لور خور لکول غواړي بېشکه بې شبې کولی شي، خو لیکن دا چې کوم اسرافات کیږي او د خپل وس نه سوا د معاشرې د ماحول د مجبورۍ نه کیږي نو دا یو رواجي امر دی او دا جایز نه دی. دا ملګری تپوس کوي چې د یو کس نه په سفر کې منځونه قضا شوي وو، اوس په کور کلي کې هغه د دغې منځونو قضا داسې وکړه چې 4 رکعاته منځونه یې وکړو، نو د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې سفر کې کوم مونځ قضا شي نو کور کلي کې او په حضر کې چې بنده د هغې قضا کوي نو سفرانه مونځ وکوي. که چېرې یو سړی پوره مونځ وکړي نو بیا به دې کې دې خبرې ته کتی شي چې 2 رکعات پسې کومه قاعده ده او ناسته ده چې تحیات ویل دي په هغې کې تر عبده و رسولو پورې، نو دا د کړې ده او که نه ده کړې. که دغه ناسته یې کړې وي نو بیا د ده دا منځونه صحیح شوي دي، دغه 2 رکعاته فرض شو، دا 2 رکعاته ورسره نفل شو. په ده باندې سجده سهو پکار وه خو ده ونه کړه او ټیم ووته نو دغه منځونه صحیح شو. او که چېرې 2 رکعات پسې یې ناسته نه کړي نو بیا دغه منځونه قضا نه ده شوي، دی به دوباره د سفر د مونځ قضا کوي.
دا ملګری تپوس کوي چې یو مسافر دی او هغه امامتي ورکوله مقیمین او خلقله او هغه پوره موس پړاو کو نو د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی که چېرې د پسې چې کوم خلق ولاړو او هغه مقیمینو نو بیا د هغه موز نه دی شوی، ځکه چې د امام 4 رکعاته پړاو کړن، 2 رکعاته د فرض دي، 2 رکعاته د نفل دي. نو شاته چې کوم خلق د پسې ولاړ دی د هغې 4 وانه رکعاته فرض دي، نو د امام په 2 نفلو کې هغې د امام اقتدا د فرضو کړې ده، د امام موز نفلو، نو د هغې موز نه دی شوی. البته چې کوم مسافر حضرات د پسې ولاړو نو د هغې موز شوی دی.